د یو ملک نېشنلټي حاصلولو دپاره دا وظیفه وکئ. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در به کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې د صحت نه مزې اخلئ. الله پاک مو خوشحاله ساته. الله پاک دې زموږ او ستاسو ټولې مسلې د ختمې کړي. الله پاک دې موږ او تاسو ټول له چا محتاجه کوي نه. الله پاک دې موږ او تاسو صرف د خپل اطاعت او د خپل تابعدارۍ محتاج ساتي. نن چې کوم وظیفه ده محترمو، دا ډیره زیاته قیمتي وظیفه ده او ډیره زیاته د برکت والا وظیفه ده. د دنیا هلکه دغه شانتې ګرځي لګیا وي چې څنګه به الله پاک ماته رزق راکړي، څنګه به الله پاک ماته پیسې راکړي. د پیسو په چکر کې په دشتو بیابانونو کې شپې کوي، په دغه پټو پټو لارو باندې بل ملک ته واوړي. هلته کې 10 کاله تېر کړي، 40 کاله تېر کړي، 50 کاله تېر کړي هلته کې، او په دغه سوچ باندې لګیا چې د دې ملک نېشنلټي به ماته میلاو شي. نو نن تاسو ته ډېره زیاته بهترینه وظیفه شیر کومه د یو ملک نېشنلټي لپاره. یو صحابي راغلی پیغمبر علیه صلات وسلام ته فرمیل د الله رسوله ډېر زیات غریب یم. د پیغمبر علیه صلات وسلام ورته فرمیل چې کله کور ته ننوځې نو سلام کوه او د سلام نه بعد قل هو الله احد وایه. نو قل هو الله احد دا ډېر زیات برکت والا صورت دی. نو په قل هو الله احد کې یو ټکی دی الله الصمد. نو الله الصمد معنی ده بې نیازه بې پروا. نو الله الصمد دا ډېر زیات برکت والا دی. نو که څوک 313 پیرې روزانه الله الصمد وایي نو الله پاک به له ډېرې زیاتې پیسې ورکړي. دغه رنګې یو انسان داسې دی د هغه عبدالصمد نوم دی، نو ده ته صمد نشي ویلی، صمد ورته نشي ویلی، د پوره نوم وي عبدالصمد. نو راځئ زه د وظیفې طرف ته. وظیفه دا شوله چې کله ما ته د یو ملک نېشنلټي دا غواړو چې موږ ته دا میلاو شي، نو دله پکار چې 1,75,000 پیرې دا کم ختم د الله الصمد دی دا دې پوره کړي. نو انشاءالله العزیز الله پاک به ورته د هغه ملک نېشنلټي ورکړي. او الله الصمد دا برکت دی چې الله پاک به له ښکلی مزیدار اعلی روزګار هم هلته ورکړي. داسې نه چې الله پاک له صرف هلته کې نېشنلټي ورکړي او بیا بې روزګاره ګرځي. نه، الله پاک به له د هغه ملک نېشنلټي هم ورکړي او دغه شان ښکلی حلال او ډېر زیات مزیدار روزګار به الله پاک ورکړي. نو کوشش داسې وکړو چې دا وظایف په خپله هم وکړو او نور څومره زمونږ ملګري دي متعلقین دي هغوی سره شریک کړو چې هغوی هم د دې وظایفو نه فایدې والي. کیدای شي زما او ستا د لاسه چا ته څه خیر ورسي، نو دا به زما او ستا لپاره ډېره زیاته غټه خبره وي. الله پاک مو خوشحاله ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.